أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ودي آياتنا مباركة کی د مسجد الزرار او مسجد قباء تقابلی فرق ذکر کیږي چې یو طرف ته هغه جماعت ته چې هغه د الله رب العزت په نوم باندې د الله د رضا لپاره او په تقوا سره جوړ کړی شوی دی، د هغې بنیاد په تقوا باندې ایښودلی شوی دی. او بل طرف ته هغه جماعت دی چې هغه براینام جماعت دی، هغه د منافقت په بنیاد باندې د اسلام خلاف مشورو او سازشونو لپاره یو ځای جوړ کړل شوی دی. نو په دې کې کوم یو بهتر دی، کوم یو غوره دی، کوم یو د فائدې سبب او ذریعہ ده او کوم یو د نقصان سبب او ذریعہ ده. جمعتون متعلق احادیث مبارکو کې راځي احب البلاد الى الله مساجدها، په ښارونو کې محبوب ترین ځایونه، غوره ځایونه الله رب العزت ته هغه جماعتونه دي. او بیا د جماعت په تعمیر کې حصہ اخیستل، جماعت سره تعاون کولو متعلق راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. کوم سړي چې د الله د رضا لپاره جماعت جوړ کو نو الله رب العزت بدله په جنت کې کور جوړ کړي. لکه د الله رب العزت کور په دنیا کې جوړي، هغه سره تعاون کوي او مهنت کوي، نو الله رب العزت په دې سړي لپاره په جنت کې کور جوړ کړي، داسې کور چې هغه د یاقوتو، د مرجانو، د سونې او د چاندۍ نه به جوړي، هغه به دته نصیب شي. خو هغه جماعت چې د الله د رضا لپاره، د الله د عبادت او د بندګۍ لپاره او په تقوا باندې جوړ کړل شي، او عام طور سره جماعتونه دا په تقوا باندې جوړیږي د الله د رضا لپاره او د الله د بندګۍ لپاره. خو مسجد زرار چې کوم جماعتو براینام جماعتو دا منافقینو د منافقت لپاره جوړ کړی وو، او منافقینو د دې بنیاد د منافقت لپاره ایښی. الله رب العزت فرمایي چې هغه جماعت چې د هغې بنیاد په تقوا باندې کېښودلی شي، د الله رب العزت په رضامندۍ باندې کېښودلی شي، چې مقصود هغې نه د الله رضا وي، چې الله زموږ نه رضا شي، مقصود هغې نه خپل د دنیا او د آخرت کامیابي وي، او مقصود د دې نه د عبادت ادایګي او بندگی کول په داسې جماعتونو کې مقصود دا وي، نو دا جماعت بهتر او غوره دی او دا د الله د رضامندۍ سبب او ذریعه جوړیږي. بل طرف ته هغه جماعت چې د هغې بنیاد په منافقت باندې کېښودلی شي، د اسلام خلاف سازش وي، اسلام خلاف مشورو دپاره یو ځای وي، نو هغه داسې تعمیر دی او داسې عمارت دی چې علی شفا جرف نهار، لکه یو سړی چې یو کند په کناره باندې خپل کور جوړ کړي، عمارت جوړ کړي، او دا کور چې دی دې کندې ته غورځېدونکی وي، فنهار به فی نار جهنم، ته دغه دې کور سره دې کندې ته رتاو شي. د مسجد زرار جوړونکو مثال دا دی چې هغو د یو کندې په کنارې باندې او هغه تعمیر سره جهنم ته لاړ، فنهار به فی نار جهنم، نو هغه مسجد زرار ځان سره جهنم ته بوتلی. او روایتو کې راځي چې دا جماعتونه په ورځ د قیامت به ځي جنت ته، دا جماعتونه دا به په ورځ د قیامت جنت ته ځي. او چې کوم سړی جماعت سره محبت ساتي، جماعت کې وخت جماعت له وخت ورکوي،
زندگی جماعت کې تیری خپل او عبادت کې بندگی کوي نو د جماعت د خپل فزان کې جماعت کې چې کوم سره بندگی کوي الجماعت به هغه بنده ځان سره بوزي جنت ته او هغه به د عبادت کوون کې لا چې کوم عبادت گزار دی دله په دې وجه باندې جنت ته بوزي چې دنیا کې به د سره محبت وي مینه وي او دنیا کې به د جماعت تراغلي جماعت له وخت ورکړي او جماعت کې به د ناست وي جماعت کې عبادت به کړي بندگی به کړي په دې وجه باندې جماعت بدله بوزي ځان سره جنت ته بل طرف ته د منافقین جماعت چې ظاهره ده چې هغه جهنم ته بوزي او ځان سره خپل هغه منافقت کوونکي هم جهنم ته بوزي والله لا يهدي القوم الظالمين او دا منافق قوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو چونکې خپل په ضد او په عناد باندې کلکو نو الله فرمایي داسې ظالمانو ته بیا هدایت زه نه کوم چې کوم په ضد او په عناد کلک وي چا کې د انابت ماده موجود وي او هغه کې د حق طرف ته جستجو کوشش او مهنت او میلان وي چې حق دې ماته حاصل شي او زه دې په حق لارې باندې روان شم نو هغه ته د هدایت توفیق ملاويږي خو چې کوم سړی حق او پیژني او باوجود دا حق نه قبلي نو هغه ته بیا د هدایت او د حق قبولو توفیق نه ملاويږي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم دا جماعت چې دوی جوړ کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا جماعت دغه کو مسجد الزرار د صحابه په ذریعہ سره منهدم کو دا یو غرزو دته اور لګو نو الله فرمایي دا همیشه د دوی لپاره د شک سبب جوړ شو د دوی په زړونو کې هغه منافقت هغه شک د دې جماعت په ذریعہ سره نورم زیات شو الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې کټ شي زړونه د دوی د دوی منافقت نفاق دا به کله ختمیږي دا به هغه وخت کې ختمیږي چې د زړونو ټوکري ټوکري شي او زړونه ټوکري کېدل د دې مراد مرګ دی چې دا مړ شل قبر ته داخل شل حقیقت ولیدو نو بیا به د منافقت خو ختمي بیا به دا عاجزان شي دوی مني لیکن بیا هغه وخت کې به عجز دوله فیدنه ورکی هغه وخت کې به منل فیدنه ورکی دنیا کې منافقت کوي زړه کې شک ته نفاق ته دا شک او نفاق دا به مرګ سره ختم شي چې مرګ نه وروسته هغه حالات ته وکتل نو بیا به منافقت ختم شي خو هغه ختمېدل بیا فایده او نفع به نه ورکوي افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ایا پس هغه څوک چې بنیاد یې کېښودو د خپل عمارت په تقوا باندې د الله د طرف نه ورضوان او د الله پر رضامندۍ باندې خیر هغه بهتر دی ام من اسس یا هغه څوک چې بنیاد کې خود بنیاد هو خپل تعمیر د عمارت علی شفا جرف په کناره د کند باندې هارن چې ورزیدون کوي د کند ته فنهار به پس او ورزید لره دا عمارت د فی نار جهنم په اور د جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله رب العزت ظالم قوم ته هدایت نه کوي چې کوم قوم په ځان باندې ظلم او زیاتې کوي په شرک کفر منافقت کې مبتلا لا يزال بنيانهم الذي همیشه تعمیر د دوی وی به هغه بنوري بتن چې دوی بنیاد خېده ریبتن فی قلوبهم دا به شک وي د دې په زړونو کې همیشه د پاره د شک سبب وګرځي الا مگر ان تقطع قلوبهم دا چې کټ شي زړونه د دوی ټوکري ټوکري شي والله علیم حکیم او الله رب العزت په او حکمت فلذات دی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا